الرحمن الرحیم السلام علیکم پروګرام مشرق لیډز کی تاسو ته هرکلی وایو ګرانو کتونکو د تیر هفتې په رنګ باندې په دې هفته کې به هم موږ ستاسو اواز چې کوم دی هغه به په مشرق ټي وي په دې پروګرام کې شاملو که ستاسو څه رایې وي موږ ته څه تجاویز راکول غواړئ یا زموږ چې کوم نننۍ موضوع ده نو هغه د دوايانو په هکله ده چې مخکې به ډاکټرانو کومه دوايانې لیکلې نو هغې به یو دوایي ولیکله او بیا به چې کوم بیمار به و هغې به لاړه له میډیکل سټور نه به هغه خپله دوایي چې کوم ده نو هغه ترلاسه کړله دغه شانې اوس به دغه مروجه چې کوم طریقه کار دی نو په هغې باندې به هغه به نه وي او صرف فارموله به لیکي ډاکټرز او د هغې فارمولې مطابق به هغه فارموله باندې چې کوم نور دوایان دي د بیمار چې کوم مریض دی د هغې د وس مطابق به هغې ته هغه شانتي دوایان میلاویږي نو دغه چې کوم ډریپ دی ډرګ ریګولیټري اتارټي د هغې دغه وینا ده چې د هغې مقصد دغه غریب ولس ته اساني ورکول دي او په هغې باندې دغه د دوایانو د قیمتونو بوج چې کوم دی نو هغه کمول دي نو په دې هکله باندې تاسو هم کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ د هغې نه علاوه احساس پروګرام دی په هغې کې هم ډېر مسایل دي په هغې باره کې که ستاسو څه رایې وي څه مشوره وي یا تاسو څه مسله وي د هغې سره سره د پی ډي ایم چې کوم اجلاس یو ځل بیا په 26 اپریل باندې طلب کړی شوی دی د هغې په باره کې هم تاسو موږ سره خپل رایې شریکولی شئ زموږ د ټلیفون نمبر دی 2584 544 او 2584 545 خو په دې پروګرام کې به ما سره زموږ همکار سید شبیر شاه صاحب هم موجود وي شبیر شاه صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایم شبیر شاه صاحب کوشش به کوو چې موږ څومره زموږ کتونکي دي هغې نن زموږ سره خبرې اترې وکړي خو تاسو سره به هم خبرې اترې کوو اول نمبر چې کوم پخوانۍ طریقه کارو د نسخو په حوالې سره چې یو ډاکټر به یو میډیسن ولیکو بیا به خلک راتلل په مارکیټ کې هغه میډیسن به هغه اخیستل اوس چې کوم دغه مراسله شوې ده د ډریپ لخوا چې کوم ډرګ ریګولیټري اتارټي ده نو هغې وایي چې اوس به ډاکټران فارموله لیکي او د هغې فارمولې لاندې به بیا چې کوم دی بیمارانو ته دوایانې ورکړه کېږي تاسو په کوم نظر ګورئ دې فیصلې ته غریب ته به پکې څه سهولت میلاو شي بسم الله الرحمن الرحیم مننه ارشاد دا چې کوم ډیسیژن ډریپ لخوا ډرګ ریګولیټري اتارټي اف پاکستان ډریپ لخوا چې کومه فیصله مخې ته راغلې ده د نه صرف یو تبدیلي راتلی شي هغه دا دی چې کم مراعات به ډاکټر ته تلل هغه مراعات به اوس میډیکل سټور طرف ته ځي ظاهري خبره ده زموږ په معاشره کې زموږ په ملک کې فارموله یو ده قیمتونه جدا دي ملټي نیشنل کمپنیز چې دي د هغې مارجن ډېر کم وي 10% 15% د لوکل کمپنیانو مارجن زیات وي 50% 45% نو ظاهري خبره ده چې کم اوس ډاکټر به فارموله لیکي هلته چې لاړ شي نو بیا په هغه باندې ډیپینډ دی چې هغه چې کم میډیکل سټور والی فارمسي والی هغه کم میډیسن ورله ورکوي دا اوس ټوټل په هغې فرق به دا راشي چې کم فارما ریپرزنټیټیوز وو میډیکل ریپس وو میډیکل ریپرزنټیټیوز مختلف کمپنیانو هغې به پهله ډاکټرانو سره به رابطې کولې چې بهی زموږ دغه زموږ چې کومه میډیسن دی دغه فارموله باندې ظاهري خبره برانډ نیمز چینج وو نو هغه میډیسن تاسو لیکئ ظاهري خبره بیا خو په دې حده پورې اندروني خبره خو دا ده چې هغه ډاکټرز ته به مراعات میلاوېدل بهر وزټس فیملی له وزټس ټورز ایون ګاډې ډاکټرز ته ورکړي شوي دي ایون بنګلور چې دی هغه جدا ډاکټرز ته ورکړي شوي دي مطلب هغه مراعات چې وایي زموږ دغه میډیسن چې دی چونکې ته کنسرن د ارتوپیډک ډاکټر یې او زموږ دغه میډیسن دی دغه میډیسن ته له ټول نه زیات خلک راځي نو مراعات به هم خلکو ته میلاوېدل تاسو به د دې ډاکټر چې کوم د مراتو خبره کوي په دې به خپله خبر جاري ساتئ خو موږ سره دا خو یو کالر دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه له خیریت دی بالکل خیریت دی موږ سره څوک دی او د کوم ځای نه اکرام الله همدرد خبرې کوم جی همدرد فارمیسي ته ملګری دي لدیر جی اکرام الله همدرد صاحب تاسو چونکې یو سینیر کیمیسټ هم یې په خپله باندې دا کومه فیصله چې اوس راغله مخې ته تاسو څه ګڼئ په دې عمل درآمد ممکن دی دومره فارماسیست شته موږ سره چې په هر یو سټور کې موږ کینو او د هغې سره سره دغه فیصله چې کومه ده په دې کې که تاسو دواړه خبره وکړئ چې غریب سړي ته نقصان څومره دی فایده پکې څومره ده جی بنیادي طور خبره دا ده چې دغه فیصله کومه راغلې ده نو دې فیصلې نه مخکې به یو څو څیزونو ته مونږ لږ غونډه کړي هغې طرف ته به لږ سوچ کوو لږ توجه به ورکوو بنیادي طور چونکې تاسو مینشن کړ چې ته یو سینیر کیمسټ یې نو که زه به ته د کیمسټ خبره وکړم نو په دې فیصله کې د کیمسټ لپاره اټرکشن بېشکه چې موجود دی لیکن که حقیقت پسندانه نظر سره دې ته وګوري نو دې سره به دا ټوټل سیستم چې کوم دی دا به کولیپس شي
دا په کلیف کېدو طرف ته روان شي ځکه چې کومه یو لمحې لپاره سوچ وکړو نو موږ په پاکستان کې اوسېږو پاکستان هغه ملک دی چې کوم ملک کې تقریبا 1100 رجسٹر فارما کمپنیان دي دې نه علاوه 1 लाख پلس لکه دا بالکل امریکا خبره ده چې 1,10,000 یا 1,15,000 دا چې کوم دی دا رجسٹر میډیسن دلته کې باقاعده رجسٹر شوی دي دا په مارکیټونو کې په مختلف شکل کې موجود دي دې نه علاوه 3 लाख سے لے کر 5 लाख تک چې کوم دی نو میډیکل ریپرزینټیټیوز دا د سیستم حصہ ده اوس بالفرض کدا کوم خبره چې کیږي کدا لاګو شي او د ډاکټر چې کوم دی ډاکټر د دې خبرې پابند جوړ کړی شي چې هغه بجای د دې چې د برانډ نوم لیکي هغه جنریک نوم لیکي یا فارمولا ولیکي نو دې سره به زمان نه خیال دی چې غریب ته به فایده وشي دا یو وجه ده دا غریب مریض چې کوم دی دا بیا د فارماسیست یا د کیمیست د دې پر مکرم باندې بفاتې شي او کیمیست یا فارماسیست بیا د خپل ذاتی لازمي خبره د انسان چې کوم دی هغه خپل فائدې لپاره سوچ کوي نو هغه بیا هغه میډیسن طرف ته توجه ورکوي او هغه میډیسن مریض ته پیش کوي کوم چې دا هغه منافع ډېري یا فائدہ زیاته نو دې کې بیا چې د ما چې کوم ویل شي 1 लाख نه باو میډیسن دی پاکستان کې دې کې چې کوم دی نو بهشکه چې کم معیار والا یا غیر معیاري ادویات هم شامل دي او دا یو حقیقت دی چې 50% 60% ادویات زموږ چې کوم دي هغه د عالمي سټانډرډ مطابق دي او هغه په دغه په دنیا کې یو نوم دی ډېر بهترین کوالټي لري بهترین افیکاسي لري هغه میډیسن به چې کوم دی د سیستم نه اوت شي ځکه چې هغه بیا د دې کم خلک چې زیات ډیسکاونټ ورکوي یا کم ریټ کې دغه ورکوي د کیمیست یا د فارماسیست افیکشن اخیلولو لپاره هغه پر دې سیستم نه بار شي نو دغه میډیسن زموږ د دې سیستم نه بار شو هغه کې زما مطلب ریسرچ پروډکټ دی کدا ریسرچ پروډکټ دې سیستم نه بار شو نو بیا به کوم دی دا غي الټیمیټلی نقصان به زموږ مریض ته کیږي زموږ مریض صحت ته بکیږي او بقای خبردار چې مریض ته خصوصا په ریټیل ملایي که یو کټ سیز په 10 روپیا غوښته دي او که یو سیز په 60 روپیا غوښته دي کیمیست هم په هغه ریټیل باندې ملایي په خورده قیمت باندې ملایي د سوري کیمیست نه مریض ته کومه په هغه باندې لیکل شوی نو مریض هو سم خو حزه او بیا غواړي نو زمان نه خیال چې ودی کې مریض ته او غریب مریض ته فایده وشي دومره میډیکل تاسو خبر وکړه چې میډیکل لیبس دي تاسو یو لاک نه زیات یاد کړل 3 लाख بلکې 3 लाख نه زیات میډیکل لیبس دي دغه به ټول بیروزګار کیږي د فیصلې سره کټول نه یو خاصه د بیروزګار کېدو یو خطر به پیدا شي دا غي وجه دا چې کمپنیانې په خپل پالیسي چینج کړي پالیسي په بدل کې دا د پالیسي روح په چې کوم د نیټ تلاشي نو چې کله نیټ ریټ دا وی پالیسي لاله شي نو بیا په دې سیستم کې په دې خبره باندې وس د فارما کلینز سره وابسته خلک ویږي چې را په دغه سیستم کې بیا د میډیکل په اجازه زه ختم شو نو دا ځان یو پورا بوج جوړیږي په دې معاشره باندې چې را 2-3 लाख یا 4-5 लाख داخله چې کوم دي د دې جاب چې کوم دي په خطر کې پیو دي هغه فائدہ به چې کوم دي یو خاص یو مخصوص طبقه ته راوند شي او داخله به چې کوم دي غریبان دي روزګار شي صحیح ډیر مننه اکرام صاحب مونږ ته ټلیفون کولو شبیر شاه صاحب دوی خبر وکړه چې درې نه 15 لکه پورې میډیکل لیبس چې کوم دي نو هغه به هم د دې نه متاثر کیږي یو جدا پندورا باکس دی کلو کو چې اوس الریډي سرکاري ملازمین جاړي هر یو محکمه هر یو ځاری خبره د سرکاري ډیر محکمې چې دی هغه هم په دې حواله سره आवाज ده چې هغه هم بدی اوس ګورنمنت را روان 2 کالو کې ختمي با نور دنیا جهان چې چرته خلک متاثر شو دا یو جدا ټاپک دی لیکن بهرحال ځاری خبره ده اوس میډیکل ریپ هغه چې په خوا چې چرته ډاکټر ته بتلو نو د فیصلې نه پس ځاری خبره ډاکټر خو به فارموله لیکي اوس د میډیکل ریپ سمره زبردست میډیکل ریپ دغه چې کوم دی ډاکټر په ځای تاسو جو اوس بزی هغه دکان کې بزیات بالکل څنګه چې نارمل هغه عام کمپنیان دي مختلف پروډکټس چې کوم دکاندارانو طرف ته ځي هم د کشان بدی اوس الریډي اوس هم میډیکل ریپس د دکاندارانو سره کانټیکټ دغه اوس هم شته دي ځاری خبره یو ډاکټر لذي ډاکټر ارشاد یا ډاکټر شبیر فرضي نوم واغستو هغه جناب ډبګری گارډن کې کینی او ډبګری گارډن چې چرته هغه کینی لاندې اتنه فارمیسي دکانونه دي نو هغه تزي به زما یو فارمولا دا زما هغه فارموله حواله سره زما یو پروډکټ ته دا یو برانډ نیم دی او زه هغه ته زما هغه ته چې به زما دا برانډ نیم به تو ورکه هر حالت کې نو ځاری خبره زه به دا هم انشور کوم چې به زما هغه پروډکټ ته هغه فارمیسیست کې پروت دی نو هغه اوس هم کانټیکټس دا غیشته دی لون ته بچین چې ډاکټر پځه هغه به او د میډي فارما ولا چې دا غي لکار
کم بشي کار به داسې کم شي چې پخوا به ډاکټر لتل نو ډاکټر لبدي تقریبا د شپې 12 بجو پر ارشاد په دې ډبګری ګارډن او په دې پیښور په مختلف چې چرته د ډاکټر کلینکس یا ډاکټر پلازې شته دي چرته چې د میډیکل پلازې نو دی بناس و چې به آخري پیشنټس ختم شي نو دی د نلاټ شو ډاکټر ته چې ډاکټر صاحب دغه زمون میډیسن دی دا حساب کتاب دی ور سره ایکسترا میډیسن ورلور کی چې به زمون دغه میډیسن ورکه ځری خبره چې تعلق خې نو ډاکټر په خپل په کانټیکټ باندې هم ډاکټر ورکول اوس به دغه چې اوس چې کم طریقې کار اوس دی چې اوس به فارمیسی بچ دی نو الته به خالی فارمولا اوس فارمیسی والا د ارشاد دای جدا چاندی دا مسله صدا ارشاد مسله دا چې یو میډیسن فارمولا یو دی ملټی نېشنل کمپنی چې کوم میډیسن دی د بلډ پریشر هغه 460 روپے دا وخت هغه ټابلیټ ملاویږي او کا خبرو کو اومغه په لوکل کې په 49 روپیز ملاویږي دا شته دی اومدک شان به فارمولا یو دی او فارمولا چې یو دی نو اغه نه پس قیمتونو کې دغه استحکام ول نشته چې فارمولا یو د قیمتونو چې کوم دي نو هغه بدلی په دې باندې موږ خپل خبر کوو موږ سره کالر دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی موږ سره څوک دی د کم زینا احسان خبرې کوم فارماسیست او د ینګ فارماسیست کمیونټي بیا باندې په ټاپک باندې تاسو کوم ټاپک شروع کړه په دې خبر کول غواړم جی احسان صاحب تاسو خبرو کوي تاسو ډېر انټرېسټینګ او ډېر امپورټنت ټاپک باندې خبرو شروع کړې ده جی ولکه زه صرف دا کلیریفیکیشن کول غواړم چې بشا صاحب هم په سٹارټ خبرو وکړه بالکل ټیک خبرې وکړه یو خدای چې ډریپ چې کوم دا کړه دا ایڈوایزر دی دا فیصله یا دغه نه شوی په دا ثبوت ایڈوایزر دی وکړه صحیح بل یو چې د دینه مخ غزلار شم بدی کی کې پی ګورنمنت د دینه مخ کې 2018 کې په دې باندې کار کړه او په ټایم کې کوم هیلث ډپارټمنټ هغه په دې باندې نوټیفیکیشنز او لیټرز کړو چې پرسکرپشن څنګه پکار دی نو بل دا خبر ده چې د یو جنرال کنسپشن دی چې یو ډاکټر کوم دی هغه کمیشن اخلي کمیشن تناسي نو هر ډاکټر دا چې هم نه هغه دا غواړي چې زما د کوم پیشنټ راځي هغه ټیک شي او هغه ریکور شي په دې کې د دینه مخ کې د جنریک پرسکرپشن ته لاړ شو دینه مخ کې ډیر داسې کارونه چې کول پکار دي ځکه چې موجوده حالاتو کې تاسو ګورئ د ټول ناولنه خبر به دي چې پرسکرپشن الیجیبিলিټي دا ټول غټه ایشو ده چې پرسکرپشن کا تاسو په جنریک باندې لګي کو برانډ باندې لګي واجه او عام کس یو تعلیم یافته کس یو بهر فارمیسی میډیکل سٹور کوم کس ناشته چې هغه په لیکلو باندې واضح پولیږي او کې به ګورنمنت هم دا ویل چې او نیسټیو دا پکار دی بلکې تاسو بیا جنریک پرسکرپشن درازي او تاسو د بهر مارکیټ وګورئ نو البته بیا کوالیفاید خلک په فارمیسیز کې نشتی که تاسو چې بیا بیرته ټول صبح کې وګورئ نو څنګه چې شاه صاحب ویل چې دا یو شیفټي برام ډاکټرز ټو د میډیکل سٹور ته نور به څه ډیفرنس دي بیا رانه شي دا په دې موجوده حالات یا موجوده سینریو کې امپلیمنٹ کوو دین علاوه ډریب لجګم او فاقي دار ده هغه دا پکار دي چې هغه د میډیسن رجسټریشن په جنریکس باندې وکړي ځکه چې په الحال موجوده داسې هیڅ قسم لا موجود نشته چې هغه ډاکټر د باوند کې چې جنریک پرسکرپشن کوي یا ډاکټر د باوند چې برانډ باندې پرسکرپشن کوي یو ډاکټر کوم د خپل مرزي مطابق په جنریک پرسکرپشن کې نو کولای شي هغه باوند نه لا مطابق خو ډریب کې په قانون کې دا موجود دي زموږ په ډرګل کې چې هغه به جنریک رجسټریشن په جنریک باندې کوي نو کال د جنریک باندې رجسټریشن شروع شي نو ډاکټر به اتوماتیکلی کوم دی په جنریک باندې پرسکرپشن کوي او پرایسز به هم دا غږی نه کمیږي د شپ سره پرایسز زموږ سره خاله پرایسز کې مې دوه ډیفرنس بنا راځي صحیح او بل تاسو د ډریپ خبر وکړه چې ډریپ څه دغه تیاری کړی دی د لپاره ځکه چې دومره یو ډاکټر دی هغه په دې پوهه دی چې د زما پیشنټ لکه دوايي دي چې هغه زما د پیشنټ لټکی هغه به دغه کوشش بدای چې هغه ولیکي که فرض کاغه یو فارمولا ولیکي هغه لاړ یو دکاندار ولا هر قسم دوايي ورکړه بل ورځ هغه پیشنټ راغی ډاکټر ته واپس چې ډاکټر صاحب زما خو ما باندې دوايي خرانه لا ابو چې تاسو ما یو لیکله هغه تاسو ما فارمولا بلکې ما ته یو میډیسن نوم لیکو هغه داس چې هغه خو فارمولا ما لیکل اوس په کار چې هغه فارمولا باندې تعالی صحیح سیس چا در کړی وي الته چې بیا کم دي نو تاسو خپل هم خبر وکړه چې هغه زیات خلک چې کم دي نو باقي نه پوهیږي لکه مطلب هغه نو سره ډیګري شته بیا د غیر لپاره فارماسیست کې نول پکاري نو آیا زموږ سره په صوبه کې دومره فارماسیست شته چې موږ په دغه ټولو میډیکل سټورونو کې اکینه او هغه بیا تنخواګانې څومره غواړي دغه چیز ممکن نه ستاسو په خیال سره ارشاد یو پوینټ خدای دا یو خو تاسو خبرې چې ډریپس تیاری شته کنه دا کبدی باندې کار کوي دا صوبایي اختیار دی صوبایي حکومتونه په دې باندې کار کوي دا یې قانون راولي او دا یې کمپلژن پروډکټس باندې دي دیم بل چې کوم تاسو خبرو کړل دا بیا جدا یو بل ډیر غټ ټاپک دی چې زموږ سره دومره خلک شته کني شته کا قانون ته موږ وګورو په دې کې الریډي د سپریم کورټ کوم ډایرکشنز موجود دي چې د فارمیسیز به کوم داسي په دې تعداد سره هم زموږ د ریکوایرډز موجود دي
کوم سره په صوبه کې فارما سیستم او په هر کال کې 1000 خلک چې کوم فارغيږي زموږ په کې به کې صرف د یونیورسيټانو نه چې هغه 15 کال ډیګري کوي خو کاغه نه هټ کړم موږ ګورو نو زموږ په صوبه کې کوم نه څنګه چې په کوم تعداد سره میډیکل سٹور یا مارکیټس دي د فارمیسیز سو کم یې نو بس میډیکل سٹور کولاوي نو دا چې ضرورت هم نشته چې باقاعده د پاپولیشن د لحاظ سره د ریکوایرمنت د لحاظ سره فارمیسي او میډیکل سٹور پکار دی او باقي بیا کوالیفاید کس کې نه پکار دي په دې موجوده حالاتو کې دغه چې ډاکټر جنرال پرسکرپشن وکړي نو هغه دغه کې لګي کوم چې تاسو ذکر وکړو چې حالت زه جنرال کولی کوم بهر سوکشتنه چې هغه په دې پیشنټ لږ کوم هغه مطابق چې کوم د کوالټي میډیسن یا ریکوایرمنت دغه ورکی نو دغه به ټول غټ ایشو ده په دې کې حکومت سنجیدوي نو څنګه چې تاسو چې تیاری شته کنه په دې کې دا پکار چې ټول سټیک هولډرز کې نه کا ډاکټرز دي فارماسیست دي سون سټیک هولډرز دي احساس زموږ سره څومره فارماسیست دي په خیبر پختونخوا کې په موجوده وخت کې زموږ سره تقریبا 8000 فارماسیست ريجستر دي چې کم فارغ شوي دي او دین علاوه 1000 چې کوم انولي زموږ د کې پی پرایویټ او پبلک سېکټر یونیورسيټیانو نه ګریجویټ کیږي هر سال صحیح په دې کې زه اخرنه او سجیشن دا ورکول غواړم جی ګورنمنت ته چې یو کدی باندې کار کول غواړي نو ټول سټیک هولډرز کې نه او په هغه مشوره باندې کوم دی دا په دې باندې کار وکړي او بل دا چې جنریک فارمیسي یو کانسپټ دی څنګه چې سرکار د خپل اسپیټالونو لپاره میډیسنل او هغه چې کوم دی په ډیر ارزان قیمت سره دوايانې ملاويږي د مارکیټ په لحاظ سره هغه په سوداګرو کې بیا خلکو د فری اویلیبلی حکومت په دغه لاین باندې کار وکړي او په صوبه کې جنریک فارمیسیز اوپن کړي او هغه طریقه کار باندې میډیسن پرچیز کړي او بیا خلکو د کوم نه په نو پرافټ یا نو لاس باندې خلکو دا میډیسن پرووایډ کړي نو د مارکیټ نه په 70-80% په لیس کاست باندې کوم نه خلکو ته ښه کوالټي میډیسن اویلیبلی دا سجیشن هم کې دی شي او باقاعده د لپاره چې کوم کار کولې د پرسکرپشن جنریک کول دا هغه نه مخکې دغه ضروري سټیپس چې کول نو اله بده شفت کېده فائدہ منوي کنه موجوده سینریو کې د شفت کېده هیڅ څه فائدہ بنور کوي مریض صحیح ډیر مننه احسان صاحب موږ ته د کال کول شبیر شاه صاحب تاسو قیمتونو خبره کوله یو کمپنی د هغه چې کوم د هغه باقاعده د هغه ریسرچ کوي پاغي باندې د هغه وخت په وخت باندې هغه خپل چې کوم پروډکټ دی پاغي باندې ریویو هم کوي چې آیا د دې هغه اپلیکیشن هغه شانتي دا کار کوي هغه شانتي نه کوي پورا د هغه یو دغه کی ورک اوټ پاغي باندې کی بل طرف ته داسې کمپنیانې به هم وي چې هغه شانتي دغه به نه کوي معمولی شان دغه به کوي نو بیا د دکاندار خپل خوښه ده چې صدا کوي نو تاسو د قیمتونو خبره وکړه بیا د پرسنټیج خبره کوم وکړو نو شبیر شاه صاحب موستلی کوم کتلی نو 10 to 15% چې کم دي نو هغه میډیکل سٹورز ته چې کم دي نو کمپنیانې هغه ورکوي او هغې ته پاغي باندې بیا دي دا میډیسن خرڅوي خو داسې کمپنیانې هم شته چې هغې 40% 50% هم ورکوي د هغې نه هم زیات ورکوي نو په دغه ځای کې بیا دغه ټول یونیفارمټي به په کومه طریقه راوستلی کېدای شي دی زما ورم دا خبرو کا ارشاد صاحب لګ سات مخ کې ګوره دوه درې شوزونه شبیر شاه صاحب تاسو د خبر بم دي ځای ساتي هم چې یو کالر دی بلاغه السلام علیکم جی وعلیکم السلام د رمضان خپل کلچر او حسین ثقافت اور اچھا رحمت مبختور زیم جنید خان د سعود وزیرستان نامه اړیکه نیولې د چګمرې د ټیم نامه اړیکه نیولې ارشاد صاحب سلامونه علی کې احترامات او شبیر صاحب تاسو هم سلامونه ډیر مننه جی مهرباني سبب ویل غواړئ جی سر جی ټاپک ډېر زبردست او انټرست ټاپک دی یقینا موجوده کرنٹ سچویشن په اړه باندې کومه خبرو کو دا د وایانو په اړه باندې نو ډېر زیات مهنګا شوی دی مهنګای ډېر زیات ده پکې او بل خبر دا چې لکه زبردا خبرو کوم په اردو کې ورته کی سر جی چې دنیا भर के ममालिक में इस वक्त सुहल अंगारी तन आसानी आराम तलबी और जदीद दवाओं के गलत और बेमहल इस्तेमाल के खिलाफ शोर मच रहा है कमूंगा इरशाद से खबरों को ज़दान हुआ हम चे पोलियो दा खत्म करे शी कना पोलियो दा शॉर्ट कट करे शी कना पोलियो चे कुमदा पोलियो दा शॉर्ट कट करे शी और जो कुमे दा दवाएं दी मेडिसिन दी पे बंदा हुकूमत लक्षण है और फिक्र वो की चे द कुम दा गरीबानान दी दा पहुंचता बिल्कुल बाहर दी अब मा दा जुकाम गुरे हिस्से नु दोनों होता हैरान सुन परेशान से आया मुंगा से महंगाई रा गले दा मेडिसिन के उम दोना जाता महंगाई दा चे हुकूमत हड़ू मुहावर ने कवी चले का दे सरवान दी लका मुंगा लका जमन दा हुकूमत ना खास से प्लीज तासु लक्षण दा मेडिसिन माने गौर वके गाना چې تر روان دي کنه دونا زیات او سپیشلی ډاکټر بھائی دونا زیات دوايي ورته وري کی کنه ته تو به خو چې تاسو دا لکه مطلب هډ یو کس کران شي تاسو جنوبي وزیرستان نه خبرې کوئ نو الته صورتحال څه د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې 12 ارب روپۍ چې کم دي نو هغه د رمضان لپاره هغې مختص کړي دي نو هلته تاسو ته د هغې نه څه فایده رسېدلې ده څه ریلیف یې درکړی دی که نه دی
ارشاد صاحب تا خبره په ګل بدلا دا اعلانات کیږي دا د تر سره کیږي حکومت لخوانه خو مونږ ته سری سپانس نه ملوي لکه امپلیمنټیشن امه درمت په دې باندې نه کیږي مونږ دا اپیل کوو چې ریکوست کوو چې لکه افسوس خبره ده چې اعلان وکړي چې آینه بعد آینه پس په دې باندې عمل درمت نه کیږي نه نو مونږ دا وایو چې په دې باندې عمل کول پکار دي کنه صحیح ده ډېره مننه موږ ته ټلیفون کول شبیر شاه صاحب تاسو خپل خبره جاري وساتئ چې کوم د ریټونو په حوالې سره ارشاد زما د مرګري خبرو کو دینه مخکې فارماسیست چې کوم احسان صاحب وایي چې به ټول سټیک هولډرز د کې نه یو خبره دوی دا وکړو دویم پهله خبره دا وکړه دا چې بیسیکلی ډرایب دغه ډیسیژن ولې واغستو ډرایب دغه ډیسیژن ځکه واغستو چې وزیر اعظم پورټل باندې شکایت راغلی احسان بھائی دام خبرو کا چې ټول ډاکټران چې دغه کار نه کوي ټول ډاکټران مونږ کله هم نه وایو چې ټول ډاکټران ټول مسیحا دي خو معاشره کې ښه خلک هم شته دي بد خلک هم شته دي میجورټي خلک چې تاسو لاړ شئ دا فارماسیست ولې دا میډیکل ریپرزنټیټیوز ولې د ډاکټرانو کلینکس بهر ولاړي ځکه ولاړي کنه چې به خپل به زموږ دغه میډیسن زموږ دغه تاسو سره موږ دغه خېګړه کول شو دا تاسو لور کول شو چې کم ډیلینګ هم وي دا ټول د شیزونو نه باخبر دي زری خبره ده په دې باندې شکایات هم چې ډاکټران ګران میډیسن شکایت شي شبیر شاه صاحب دینه خپل خبر تاسو جاری ساتي جی موږ سره وکړه دي السلام علیکم دا چې تاسو کوم پروګرام چې چلیږي جی جی دی دا نمبر کړی دی دی له مشوره ورکوم جی وای زه دا چې دا کوم پروګرام تاسو کوي کنه چې نو کوم هر بل دا وایي چې کوم دی او دا کوم انګریزي چې دی دا غي باندې یو کې کوم لیبري په معمولی دی ول لیکلي چې دا هر بل ما لذي تاسو دغه کې مخدویو چې صحیح دا وایي بلاویږي صحیح ده او جی اعظم سید شاه نوم دی د مردان د دوران آباد کټن چوک نه خبرې کوم خاجي ټیک دا تاسو خبره موږ ته صحیح پوه نه شو بهرال شبیر شاه صاحب دیو صحیح پوه نه شو اواز دې ګډ وډ ونتراتلو تاسو خپل خبر جاری وساتئ خلک دردېدلي دي خلک وس نه چلی ارشاد صاحب چې هغه په دې هر یو شو باندې خبره کولم غواړي هغه دا غواړي هم چې دغه ایشوز چې دي حل شي ګور ارشاد صاحب په دې حواله سره موږ ځاری خبر موږ ریپورټ هم جوړ کړیو په دې باندې ډیفرنٹ چې څومره سټیک هولډرز دي او کم چې په دې فیصلې نه پس متاثر کیږي با یا چې ډایرکټ یا انډایرکټ دغه تعلق ته هغه د حواله سره یو ډېر ښه ډیسیژن اموار کو یو سافټویر د جوړ کړی شي او د دوايانو د خرید او فروخت یو ریکارډ ته وساتل شي او دویم ډاکټر فارماسیست لایسنس نمبر هم یو فارماسیست یو میډیسن خرڅي نو هغه ته داوم پته وي به ګورنمنت باقاعده یو میکانیزم وی کنه یو سافټویر جوړ کو او سافټویر چې د هر یو ځای کې چې چرته غټ فارماسیز دي یا چرته وړو کې فارماسیز آی سره سافټویر دی وی هغه ته پته وي دغه میډیسن خرڅيږي لګیا دي دا چا واغستو چا وا نغستو یو دغه ډیسیژن او دویم هر میاشت د جایزه دی وی او ورسره بیا د یو باقاعده اډیټ ریپورټ سټیک هولډرز کې دا هم خبره مخه تر اغله ډاکټرز هم دغه خبرو کا چې کوم د دې کنسرن سټیک هولډرز چې به ټول لایسنس ورکول په ځای پکار دغه دی چې یو فارمولا باندې لیمیټډ لایسنس هولډرز کمپنیانه وی چې اغي میډیسنز چې دي هغه د مارکیټ کې وي اوس یو فارمولا دی او هغه فارمولا باندې کم از کم 300 نه زیات برانډز مختلف موجود دي او ظاهر خبره یو ډاکټر یو ورکي بل ډاکټر بل ورکي دویم د او دا هم شکایات شته دي چې وای یو فارمولا باندې مختلف برانډز دي خو یو برانډ چې هغه دغه افیکیسی خده د بل برانډ افیکیسی خنه دي اګه تاسو د کشان شکایات راځي نو ډرایب خالی وزیر اعظم پورټل لپاره ناشته چې وای وزیر اعظم پورټل باندې شکایت رااله او دی اوس راویښ شو نو دی اوس هر څه ختم کړ چې وای اوس چې دنو تاسو په فارمولا باندې ورکه تاسو دینه مخ کې چرته خلکو شکایت تاسو ناس کې ګوره هم دغه مونږ جوړا کوو چې کنسرن چې څومره ډپارټمنټس دي هغه چې تر څو پورې خپل کار صحیح طریقې سره بنکې د کشان شکایات به مخه ترازی مکمل یو میکانیزم پکار دی ګوره جی خلک دینه مخ کې مونږ جوړا کولو چې بای یو کال کې اتزل د ادویاتو قیمتونو کې اضافه وشا یو غریب ولز غریب عوام چې چرته باندې داغي باندې تاسو دغه بوج چوي چې په یو کال کې تاسو لس زلاغي باندې میډیسنز اضافه وشو تیر کال 200 روپے چې کم میډیسن قیمت هغه 450 ته رسیدو 450 چې هغه 850 ته رسیدو شاه د میډیسن خبر کوم کو چې د میډیسن داسې وسیزه چې د هر چا د استعمال لې هر کور کې بیماری در شات صاحب د هر چا د استعمال زه وزیر اعظم عمران خان ګوره چرته چې یو خټ ډیسیژنز وزیر اعظم
اعظم سے بخری لګیا دي د حواله سره هم باقاعده د ریګولیټ شي صحیح طریقې سره د باقاعده صحیح طریقې سره قانون سازي دي چې څومره ترامیم کې دي شي هغه ترامیم دي شي باقاعده یو میکانیزم دی جوړ کړی شي بای که تاسو خالي دا وای چې بای د ډاکټر صرف فارموله بل کې نو تاسو دا هم وګورئ چې بلځه کې تحفظات څه دي ډاکټر ټول را پاسې د ارشاد څخه ټول ډاکټر را پاسې د لاغي تحفظات دي په ډیر شي زونه باندې بای موږ فارموله لیکو هغه لاړ شي بای یو فارمیسي ته چې دی هغه لوکل ادویاتو کې فائدہ زیات ته 50% فائدہ ده نو هغه بل هغه لوکل به ورکي زاری خبر بیا اندرونی ډیلینګز وشو راشي یو ځکه په ای مالک زما افیکیسی نشته زه ورته وروره گاډي درل در کوم دام در کوم الارش مخامخ ستا بالکل شاپ ته او به دغه راشه زما میډیسن بدلی کې او مګه میډیسن به ورکي دا به د څنګه انشور کې چې بھئی هغه فارمیسی والا دوايي چې کم ورکي دا بالکل ټیک دوايي دي یو کپنه دوايي د ورنکړي چې کم شکایات وزیر اعظم سے پورټل باندې ایسټ دا چې کم شکایت شوی ډاکټرانو حواله سره عمره شکایت اگر کنسرن فارمیسی حواله سره نو بیا بس کیږي نو دغه شیزونه دي او د حواله سره سټیک هولډر زوم ویل د می ټیم د ګران کوم پروګرام کوړه وونتي د ماخلو واپس راځم سره د مینا پاس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکله شو بشاسه احساس پروګرام چې کوم دی نو خلکو ډېر زیات مشکلات وي د خلکو ډېرې ګیلې راځي تاسو چېرته سینټر ته ورغلي څه اندازه هم لګول چې څه مشکلات دي خلکو ته ارشاد دوه درې شیزونه شته دي کې یو ټاپک باندې ورستو خبرو کوم خدا وخت چې کم صورتحال دی اکثر کال شدي زیاتر خزانه سایډ نه هم د کشان مختلف د کلو سایډ نه دغه شکایات مخه ترازی شبیر شاه د شکایت مخه ترازی موږ سره یو کالر دی دا غین لکه تاسو کو چې هغه کم پس موضوع باندې موږ سره خبرې کول غواړي السلام علیکم السلام علیکم روزانه موږ سره څوک دی د کم زینا سید عالم شاه خبرې کوم د لور نه خاجي سید عالم شاه صاحب څه ویل غواړي زه چې غواړم چې ما خو د پاکستان اجمن پاتې شم د کونسل جی او موږ د بلجیا په پتا باندې چې کومه کومه مسلې دا موږ چې څه هند ته ورته صحیح هم حل کوي جی اوس چې بلجیا کیستنو د احساس پروګرام خبرې وړي هغه د احساس پروګرام په اړه کې سره خبرې وکړم جی جی زه د احساس پروګرام په اړه کې بداوې وایم چې احساس پروګرام کې چې کوم فایده راځي موږ کومې راځي د ځان په راځي او اکثر چې بیماران او د ناسي پروګرام صحیح نه دا چې یو ځای باندې ناسي فرموتا جی او هغه یو څه چې هغه کوم نه په یو څه باندې د احساس پروګرام څخه څور کول باندې نیمه ګنټه اخلي دا د هرې زنانو سره یو کم دې هم راغلی دا خلک ټول دا مخلوق غریب خلک دی کنه یو کوته سړی کم دې سزا کوي او بل څه چې دا غناس چې دا وګړي پروګرام په حق ورته دا تکلیف ما په خپل څه باندې ولته دا ما تعلق ته حکومتي پارټي سره دی دا پاکستان تحریک انصاف سره ما تعلق دی جی جی دا پروګرام چې دا خان چې د خطي شروع کړی دی خان چې دې څه کوي او څون خان چې امر غلي د بدقسمتۍ نه په مونږ باندې په چترۍ باندې نازل شوی خلک راغلي دي چې هغوی سره د خان صاحب د لوی جرم څه فکر نشته نه ورته د قوم هم څه فکر شته او بس چې دومره چې د پورتو ته رسېدلي او چې کوم په خپل طور سر کې دي د غریب لس نه خبره جی د هر زنانه نه 200 روپۍ اخیستي موږ دا وایو چې بای 200 روپۍ دا قانون دی دا په کوم ډول کې اخلي او زه پرې باندې باندې یو امتیاز بیان را نه دی یو منځ بیان را نه دی سید عالم شاه صاحب تاسو خبر وکړه چې زه په خپل تعلق تاسو د پاکستان تحریک انصاف سره دی نو په تاسو دیر نه خبرې کوئ په دیر کې بدلته ایم پی ایز وی ایم ان ایز دي نور انتظامیه به نو هغې سره تاسو په دې اړه باندې خبره نه شوي چې د خلکو ته مشکلات دي پیسې ته هم اخیستلی کېږي د ناستې ځای هم برابر نه دی کار یې هم سلو دی دغه وجوهات معلومول نه دي په کار چې د کومې وجې نه دا کار سلو روان دی مونږ ډېر زیاتې پیژندګلوي د کوم استاد سره چې کوم نه نو ټلیفون مو کو زه هم غواړم چې تاسو به چینل باندې تاسو سره کوم پروګرام د راوګم او ټول خبرې محمود خان دورمه کې کما محمود خان ولې ته وایو زموږ دال پات کټ چې تباره په دې باندې خلک نازل کړي خپل قوم نه دي خبرو کوم په جلالت کې کوم څه وایي چې
چې موږ ته مسلې د مشکلات دي یو امتحان اوسه پورې احساس پروګرام سنټر ته نه دی ورغلی د احساس پروګرام د دې واکمنو نه تپوس نه کړی چې تاسو د خلکو د قوم لپاره څه لاره اختیار کړله صحیح ده دا په څه طریقه سره 10,000 روپۍ ورکوئ ټیک دی جی زه دا وایم که نه 200 روپۍ نه 300 روپۍ دې واخلي خو کم چې کم دغه سړی دی بیا کور ته ځي او په کور کې چې کم ډول روپۍ ورکړل هغه نه یې د کسانو ټینګه صحیح ده ډېره مننه موږ ته ټلیفون کول شوی شاه صاحب یو بل کلر هم موږ سره په لاین دی جی السلام علیکم وعلیکم سلام ارشاد صاحب په خیر راغلی بالکل تاسو په خیر راغلی څو خبرې کوي ورو کم دی نه وحید جان خبرې کوم په خبر یو څه خزانه نه جی خاجي وحید جان صاحب څه ویل غواړئ مو خو به دا ویل غواړو چې دا کم احساس پروګرام چې کم مرحله شروع ده په دې کمې خبرې شروع دي په دې د اوسه پورې نه څه وزیر اعلی ایکشن واغشتو نه پیسه ایم بی ایس دوره وکړه کم الیکټډ ممبرز چې کم دي کم د دې صوبې کم ذمہواران چې کم دي هغه زموږ د دې تورسرو زموږ د دې میندو خویندو په دې سکولونو چې کم ناستې کم سوپیس خیال نشته د دې څه دورې نشته او د دې بالکل څه تنظیم یا څه ناقص کار ده موږ یو اواز رسول غواړو د مدیرانو ته کم چارواکي چې کم دي نو هغې کم از کم زموږ د تورسرو د عزت او د صادق خیال وکړلی شي دي وحید جان صاحب په کومه طریقه باندې په اسانه باندې دغه پیسې چې کومې تقسیمېدی شي چې خلکو ته تکلیف هم نه وي او په اسانه باندې خلکو ته میلاو شي قطارونه پکې هم نه وي ستاسو په خیال سره حال یې څه دی په کومه طریقه کیدی شي دا هغه چې د دې کوم مرحله تېره شوې وه د 2020 خبره مونږ وکړو د 2019 خبره به مونږ وکړو نو د هغې کې د میل د سړو له چې کومې پیسې ورکولې هغه طریقه کار شو او د دې کال کوم 2021 چې کومې مرحله دې شروع کړې ده نو هغه یې زنانه وباسلي دي سکولونو کې د ناستې ځای نشته د زنانو د استعمال نشته بل څو زنانه راځي 30 زنانه پیسې لي 70 زنانه واپس دي نو غریبانو تعداد پکې ډېر سیوا دی او د مالدار تعداد پکې ډېر زیات دی ځکه پیسې ډېرې مالدار خلک لي او غریبان خلک واپس راځي نو موږ د تورسرو د روجه کې دا تک چې کم دی دا کم تکلیف سره چې کم دا زنانه مخکې د اوسه پورې حکومت یو منسټر رانلو چېرې د دې یو اواز پورته شو دا موږ ته حلقې د زنانه دي تورسرې موږ له ووټ راکړی دی وحید جان صاحب یو سوال لا تاسو نه کوم الته شکایات څه دي دویم تاسو خپل یو سي دلته شکایات خلکو اصل شکایات څه دي د احساس پروګرام لاندې چې هغې پیسې اخیستل دي اصل کې تکلیفات شبیر شاه صاحب دغه دي چې کم احساس پروګرام سروې چې دیو کم کړي وا کم لیټر ایشو شوی دي د خلکو ته هغه کې دوه قسمه لیټر ایشو شوی دي یو خود شناختی کارت نمبر پر راغلی چې ډایرکټ پیسې اله بل دویم لیټر دا ایشو شوی دی چې را د موبایل نمبر پر تاسو به حساب دفتر ته ځئ نو د هغې ته مونیټرینګ نشته د هغې څه ذمہوار نشته چې دې زنانو ته یو لار یو تکلیف ختم کی خو خبره دا ته کومه چې یاره سجي د سکولونو کې چې کوم تکلیف شروع دی نو اکه زنانه د موبایل نمبر زنانه راوړي او واپس ځي نو څومره یو تکلیف سره خلک مخ دي څومره یو ستونزو سره خلک مخ دي څه شکایت شته دي چې هلته چې کم ناست خلک دی وي هغې پروګرام لاندې چې پیسې خو ورکوي سب پکې وي کټوتي هم کوي 500 600 1000 داسې هم شکایات شته دي څه یاره سر جی مونږ خو چې په سکولونو کې څومره زموږ ویجټ وشوې څومره زموږ دورې وشوې څومره غریبانان خلک مونږ رابار کړو د مونږ ته دا شکایت د اوسه پورې نه دي راغلي چې یاره یا په سکول کې به یا 200 روپۍ اخیستلی شوي یا به 500 اخیستلی شوي ترتیب ډېر ښه روان دی خو صرف بدقسمتي زموږ دغه ده چې غریب سړی پاتې کېږي او مالداره سړی پیسې علي صرف دغلته یو سوال دی وحید جان صاحب دغه تاسو د غریب او د مالداره خبره ذکر بار بار کوئ دا خلک په سکولونو کې چې کم وي نو دغه په قطارونو کې ټول یو شانتي نه وي ولاړ چې د هغې خپل څه طریقه کار که نه چې کوم تاسو خبره کوئ چې مالداره خلک هغې اخلي او غریب خلک نه اخلي نو په هغې کې څه پته لګي چې دا مالداره یې دله ورکوم او دا غریب دی دله نه ورکوم نو مالدار خلک خو سر جی په ګاډي کې راځي ښه فیملی ممبر دي ښه سټیک هولډر خلک راځي او غریب سړی خو د څه نه خبر نه غریب سړي له خو چې مونږ میسیج وکړو یا وله مونږ څه لیټر وشو کړو هغه ته یو لار ټیک کړو چې او دا غریب دی نو هغه ته خپلې پیسې میلاو شي او ډېر زیات غریبانانو له مونږ چې کو مونږ ولا لیټر چوکې نه ولا پیسې شته نه په اکاونټ کې پیسې شته نه په سکولونو کې راغلي پیسې راغلي دي او زیاتره صحیح ده ډېره مننه موږ سره د شبیر شاه صاحب موږ سره یو بل کالر هم دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام موږ سره څوک دي چې د کوم ځای نه زه عمران سرازي خبرې کوم جی اعتاباد سابقه ناظم جی عمران صاحب څه حالات دي خیریت دی
څنګه سب ویل غواړي جی شاه صاحب ماشاءالله ډېر خپل پروګرام روان کړی دی ډېر مزیدار او دا خو مشرق ټي وي زموږ جی اواز دی جی د پښتنو یو اواز دی مهرباني عمران او استاد په ذریعہ باندې زموږ ماشاءالله مخکې ډېر پروګرامونه شوي دي اوس هم دا ډېر خپل روان دي جی ماشاءالله ډېر خپل روان دي عمران صاحب سب ویل غواړي شاه صاحب زموږ خو داخله کوي چې اعتباد یو ډېر خشته منصوبه ده دغه د خو زموږ د مسایلو نه جی خلک نه دي خبر جی جی چې دلته موږ جی ژوند څنګه تیرو جی 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 بالکل په کروڑونو روپو پلاټونه والو د ښه ژوند لپاره خو هغه سہولتونه نشته چې کوم خلکو ته بار ډېر خشته ښکاري جی دننه زموږ جی یو خو مین مسلو ته بدل راشم جی کوم چې نن سبا په دې روجا کې کوم دا بابي پېښور دی کنه جی تراشي لیک دا غي حالو ګوري جی ون ویل او دا لکان د ټولو د کلو نه زموږ روریان دي زموږ بچی دي او دومره خطرناک ډرایوینګ موټر سایکل والا دغه والا موږ خو د درې درخواستونه په تاڼو کې جمع کړل خو هیڅ فایده ونه کوي جی څومره کسان چې زخمیان شو تاسو چې مسیته تللی شي دغه معلومات یا د دنیا خلکو خپې مات شوي دغه پکې شو ډېر حادثات خو پاغي باندې صغور نشته جی نمبر 2 جی زموږ مین بل اعتبار غټه شو چې د جی د قبرستان ده قبرستان راشي جو ګورم خپل مړي جی په یقینو کوي چې په خور کې خاخو از تاسو په مقام بوتلې شم تاسو ته قولم شم چې زموږ قبرستان بالکل شته چې د اعتبار بالکل جی زموږ د قبرستان ډېر بد حال دی هغه زموږ نشته جی جن او قبرستان خو بالکل بس موږ مړو وجو خور کې خامو عمران صاحب صرف یو د لګوي چې د تاسو د قبرستان خبر وکړه په دې اړه باندې تاسو چرته پی ډی اے سره یاد غشنی وزیر اعلی سره تیمور سلیم جګړه صاحب چې کوم زمونږ فاینانس منسٹر دی بالکل جی دا غزنه منتخب ایم پی هم دی هغه سره تاسو خبر نه کړی بالکل جی څومره میټینګونه موږ ارینج کړی دي پی ډی اے سره یا منسٹر صاحب سره یا ایم این ایم پی اے صاحب سره یا دینه چې کوم ایم این ایم پی او کافي دي کې سټرګل دی هغه باقي دم سره منټس هم پراتی دي خو خاص غور په جن نه دی شوی صحیح درې صحیح ډېر مننه عمران صاحب موږ ته شبشاه صاحب خبرو کې موږ سره د میټیم نه ګران کوتونکو پروګرام کې وړه هونتي د مخلو واپس راځو موږ سره پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو شبیر شاه صاحب عمران صاحب خبره وکړه د حیات آباد د مسایلو په حوالې سره هلته لویه مسله هغې دا وي چې هلته د قبرستان ده ارشاد صاحب حیات آباد فیز 7 نه پورې اوس ډېر غټ اوږد علاقه ده ډېر لوی علاقه ده اوس هلته قبرستان ختم دی او صرف هلته نه بلکې اوس په پېښور کې قبرستانونو کې ځای شته نه زه واحد بحیثیت صحافي په دې ایشوز باندې اکثر زه آواز هم اوچتوم چې بھئی یا خو قبضه شوه یا کیسه ختمه شوه زه اکثر کنسرن چې کم زموږ د پېښور منتخب ایم پی ایز دي او باقي کې معاون خصوصي هم دي هغې کې وزرا هم شته دي زه هغې ته اکثر دغه ریکویسټ کوم خصوصا فضل الهي شو فضل الهي صاحب علاقه چې دا هلته ډېر زیاته ځمکه خالي ده زه اکثر هم دغه خبره کوم چې بھئی دې حوالې سره یو قانون سازي دی وشي د قبرستانونو حوالې سره قبضه مافیا خو ټولې ټو زد قبرستانونه قابض شو اوس د پېښور چې هغه 1800 جریب باندې لوی اخون بابا د ادیره او رحمان بابا ادیره هغه صرف ټوټل 200 کنالو ته پاتې شو ارشاد ټول قابض شو نو اوس یو ډېر لوی ادیره موږ ته پکار ده را روان 2-3 کالو پس پېښور کې د ادیرو لپاره هېڅ ځای نشته دی غټ لوی پکار دی او د هغې لپاره باقاعده یو اتارټي د جوړ کړي شي د قبرستانونو کنټرول کول لپاره او باقاعده توګه باندې هغې کې عمله برتي کړي شي دا ډېر مهم څیز دی موږ دنیاوي څیزونو کې لګیا یو خو چې کم آخرت فکر دی د آخرت او د قبرستان دا ډېر جنون ایشو ده خو بدقسمتي د دې حوالې سره څوک هم دغه ایشو سیریس نه شبیر شاه زموږ سره یو کالر دی جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام رورجان موږ سره څوک دي د کوم ځای نه سر ادیب یوسفزی خبرې کوم د شنګلې نه ښه ادیب صاحب څه به ویل غواړئ سر بطور صحافي ستاسو چې توجه یو خاص مسلې طرف ته راوسته غواړم جی جی تاسو پته وي په پاکستان کې خصوصي او عمومي طور باندې پوره ملک کې پوره دنیا کې چې دی دروغ خبرونه ډېر زیات خورېږي تاسو فکر وکړئ فیک نیوز یاد وایي بالکل جی او فیک نیوز چې جی 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 جی
نو زویم چې تاسو په دې باندې کار وکړئ لکه فیک نیوز تاسو په خپل سوچ وکړئ چې یو داسې ملک چې هغه په ترقۍ په لار روان دی یا په هغه کې الریډي دومره انتشار روان دی چې خلک د یو کنفیوژن نه وته نه وي چې بل کنفیوژن جوړ شوی وي هغه ته نو په دې باندې جی ټیک د دې لپاره لکه مطلب زمونږ خودار چې خپل یو کردار جوړیږي تاسو په یو انفرادي توګه باندې تاسو څه کوئ او تاسو څه کردار جوړیږي په دې کې سر د پخپل چې د جرنالیزم سټوډنټ ان پنجاب یونیورسيټي نه صحافت وسط الحال تعلیم حاصلوم جی جی د لړ کې ما سر د کار کړی د پخپل وکالو چې مسلسل سر چې د فیک نیوز کوم دي دا راخاره کوم او د دې باقاعده د ډایرکټ سورس کې د اپروچ کوم او غوي نه چې خبر راو باسم زیاتره د موږ مین سټریم میډیا شو مین سټریم میډیا کې تاسو په خپل سوچوږئ سره غوي خپل د روح انتخاب چې د روح کې هغه په سوشل میډیا باندې هغه جوړی ځان او تاسو ته په سوشل میډیا کې هر ځړی سره نن سبا موبایل سکرین چې هر ځړی د پرووایډ ډیجیټل دور د سر هر ځړی ځان د نیوز جوړی او ځان چې کوم د نیوز او باسي دا یو مثال تاسو یو زموږ ور یو مثال تاسو ورکول شي چې یو نیوز سپریډ شوی فیک نیوز مین سټریم میډیا باندې راغلي تاسو د مین سټریم میډیا خبره کوي یا نه سوشل میډیا نیوز خبره کوي سر زه د مین سټریم خبره کوم که تاسو په خپل وګورئ تر مین سټریم چې د خپل خبرونه زیاتره د سوشل میډیا نه راځي لکه مثال تاسو زه دا راګم تر په سوشل میډیا باندې یو خبر خور شوی تقریبا د رمضان نه یو سورې مخکې جی چې کم گنجه خلک چې په سر وختنی شي دوی د سر نه به بجلی پیدا کیږي دا یو ډېر لکه ساده خبرو خو په هغه ټایم کې ملک نور انتشار روانو د هغې ختمولو لپاره دا دروغ خبر چې دا راغی موږ په خپل ما په دې باندې ډېر کار وکړو سر دا خبر چې ما وکړو نو دا تقریبا په 2019 کې یو ویب سایټ دا خبر شیر کړو او هغه صرف ویلي ورته موبایل ته لیکلیم دي چې دا به تور طنز مونږ شیر کوو د دې حقیقت سره هیڅ تعلق هم نشته حالانکه هغه کوم نیوز چې زموږ چې کوم غټ میډیا اوټلیټس دي هغه ټول دا خبر راغسته سره تاسو نو ډیر مننه مونږ ته د کالکول شبیر شاه زه په دې یو خبره کوم ارشاد دا وی رښتیا چې راځي نو دروغ کلی روان کړي دا اوس بدقسمتي زموږ چې کوم دا سوشل میډیا صحافیان نه دي ډېر تبعیو کی اډیټ رپورټ د هر یو ډپارټمنټ راځي د هر یو یونیورسيټي راځي د هر یو هسپتال راشي نو ما یو فیسبوک مې یوز کول نو یو یوټیوبر ولاړو او یو یونیورسيټي مخامخ نو دا وایس چانسلر ته ویل چې اډیټ رپورټ نیولې او چې دا غپلی کړی دی دا کړی دی اډیټ رپورټ باندې لګیا دی ارشاد دا کړی دی دا کړی دی اوس دا خبر نه دی چې دا اډیټ رپورټ راشي د باقاعده پبلک اکاونټس کمیټه ته دا سیستي بالکل ایګه جدا اډیټ پر هغه به اډیټ پر ازل ته کلیر هم شي هغه هر څه کلیر هم شو خو هغه یو خبر اچي ودرې دو هغه 3 میلیون خلکو هغه شیز لیدل دي او دا وایس چانسلر کول والا دا غیر واره دا غي بچي دا غي فیملیز هر چا مو کتل نو هغه ته پته لګیدو چې بای میجارټي زموږ خلک خدا دي کنه چې په سوشل میډیا خبر راشي اپ مایند کې نه نو هغه میجارټي خلک وایي دا خو کرپټ دی مینس کې هغه جی ریسنټلی زمونږ یو ډیر غټ پښتو اکټر دی دغه په حواله سره زه دغه نوم نه غستل غواړم دغه په اړه سره خبر راغی چې هغه وفات شو دغه نه اور وړاندې هم دا خبرونه راغلي چې دغه د ظلم مسله ده او په هسپتال کې اډمیټ دي خو دغه نه یو ورځ وروسته دغه راغی او بلا پیجز چې کوم دي نو هغه خبر ډیر زر خور شو دغه نه چې غني هغه اکټر چې کوم نه هغه وفات مو صحافیان دوکشو اکثر اداري چې کم خبر تاسو ویل دا ما کنسرن یو صحافي نه ماته ملو شو ما هم هغه خپل مشر سره مام شیر کو آی ویل نه د دې حواله سره دا خبر را بیا چې کله شبیر شاه صاحب داغي په سبا لبانی سبا پوری دغه مختلف ګروپ چې مختلف ګروپونو پای کې چلیدو دغه سیس خو داغي چې کله اند کې پته ولګي نو هغه بیا مړنو بلکې دغه فیک نیوز نو بهرال موږ ته خبرونه ډیر راځي خو دغه به کنفرم کول غواړي شبیر شاه صاحب اخیری یو سره موضوع ده د پی ډی ایم اجلاس چې کوم نه په 28 اپریل باندې طلب کړی شوی دی او د حکومت مخالف تحریک او لانګ مارچ باندې غور کولی شي ارشاد صاحب پکار دا چې دا هم زما په څنګه شبیر شاه صاحب چې پی ډی ام کې وس پاتې شو ارشاد اګه تاسو خبره کوي نو چې کم سټریټ پاور دی دا هم دغه دوه جماعتونو سره دي دا یاد ساته عوامي نېشنل پارټي ته لاړه پیپلز پارټي ته لاړه خو دې سره سټریټ پاور نشته دا یاد ساته سټریټ پاور اوس هم مولانا سره دی سټریټ پاور اوس هم پاکستان مسلم لیگ نواز سره دی س سټریټجی جوړي دوه جماعتونو لاړل ته سټریټجی دي څه جوړي دا اوس راتلو ولز اکثر یو خبره کوم عوامي نېشنل پارټي حواله سره چې عوامي نېشنل پارټي ټیک شو یو ډیر زبردست پارټي ده لیکن
په دې اگر د کنټینیوسلی مونږ د 7-8 کال دور وګورو نو د کشان دی اګریسیو پالیټکس نه دی کړي. پاکستان پیپلز پارټي هغه د سند ګورنمنت بچکول لپاره ځاری خبره هغه پی ډی ایم چې کومه فیصله وي هغه به خپل مفاد تکته او مفاد دا چې بای زمونږ صوبه چې د هغه بچي موږ سره حکمرانی وي او آیا موږ ول استعفو طرف ته لاټول بهرحال اوس به پی ډی ایم ځاری خبر د دوه جماعتونو بغیر خپل پالیسیز به جوړي لیکن دا خبره یاد ساته لانګ مارچ حواله سره د هیڅ ډیسیژن هم دی کولی شي ولې چې ټول سټریټ پاور هم د دوه جماعتونو سره دی. صحیح ډیره مننه سید شبیر شاه صاحب. ګران کومنګا د نن پروګرام چې موږ کوشش وکړو چې تاسو په आवाज کې تاسو کوم مسایل دي کوم تجاویز دي هغه موږ حکام بالا ته ورسو هم دې سره د پروګرام ټیم سره تر زیات وړو. الله پامان.